اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم چې ډېر مهربان او غیرتي بادشاه دی. ملګرو د مونږ ټیم همیشه دپاره دا کوشش وي چې مونږ ته څومره هم د پښتنو معاشره دی چې هغه ته یو پازیټیو میسیج ورسوو. لکه نن هم په څه ټاپکس باندې چې کومه د خپل ټیم غونډه کړې دي، په دې په حوالې سره به هم سید انور بای سره ناست دینه به مو چې کومه د پښتنې کوو. خو لکه ټولو نه اول زموږ سره سوشل میډیا دی که هغه الکترونیک میډیا دی، په هغه باندې زیاته تر سرچ کیږي، خو سرچ سره هغه زموږ سره ډېرې زیاتې فواید راځي. نو که فواید سره چې کومه دي هغه مو سره ډېر نقصانات هم راتلی شي. سید انور بای لکه ټولو نه اول زه تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی او سلامونه وایم. ډېره مهرباني کفایت الله بای، تاسو موږ ته ټایم راکړو انټرویو دپاره. مننه سید انور بای. لکه مو دا خبره وکړه چې یاره په میډیا باندې چې کومه دي مو سرچ کوو د هغه مو سره فایدې هم وي، خو لکه د هغه مو سره څه نقصانات دي که نه، هغه کوم ټاپکس دي چې هغه مو سره نقصانات دي چې مو سره سرچ کول نه دي په کار، نه هغه کوم ټاپکس دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل کفایت الله تاسو صحیح ویلو، سوشل میډیا ډېر زیات فواید دي. مونږ مخکې سوچ وکړو، وروسته سوچ وکړو، ډېر زیات چینجز راغلي، پازیټیو چینجز زمونږ په زندګي کې. خو ها څه داسې ټاپک دي چې سوشل میډیا په خپله وایي چې دا به نه سرچ کوي. البته هغه ضرور پرته وي، هغه اپلوډ شوي، خو تا ته نه دي پکار چې سرچ کړي، ځکه چې هغه الټه ته فواید څومره درکوي هغه نه زیاته ته الټه نقصان درکوي. بالکل پیلنې درې داسې ټاپکس دي چې هغه یوټیوب سوشل میډیا طرفه بین دي، نه به سرچ کول نه دي پکار، ځکه چې هغه مونږ ته ډېر زیات نقصان دی. لکه څنګه اول دی بیماري په باره کې سرچینګ کول. بیماري په باره کې سرچینګ کول نه دي پکار په یوټیوب یا سوشل میډیا باندې. اوس کوېشن رایز کېږي ولې؟ ځکه ته دا پته نه لګي چې هغه ډاکټر دی، هغه جنرل ډپلومې کړي دي یا څه نور څه جنرل نارمل پرسن دی، څه معلومات یې بل ځینې راغونډ کړي دي هغه ایکسپلین کوي. نو بیماري په باره کې نه دي پکار چې سرچ کړی شي، دا بین دي. او البته ډایرکټ کانټیکټ ورسره کولی شي. یو ډاکټر خپل انټروډکشن کړی چې زه ډاکټر یم، دا زما فیلډ دی، ما سره کانټیکټ وکړو، ما سره ډایرکټ میلاو شو ون بای ون. نو بالکل بیا ډېر فواید دي. خو که چیرې خپله تاسو لګیا شئ سوشل میډیا په باره کې میډیسن چې چا ویلي یا ته په استعمالولو کې یا خپل ټیپس وي د چا طرف هغه ته هغه موږ ته نقصانات درکوي. بیا لکه دې کې هم سره یو کوېسچن پیدا کېږي، لکه ته دا خبره وکړه چې یاره موږ سره میډیسن دي، کومې دوایانې دي، لکه د هغه سرچ کول موږ سره نه دي پکار. لکه موږ په خپله ریل لایف کې دا لیدلي داسې ډېر خلک دي چې هغه ډاکټر سره مشوره نه کول، په هاسپیټل ته تلل هلته کې مشوره کول نه، یا داسې نور خلکو ته چې هغه ډېر قابل ترین خلک دي. خو لکه هغوی سرچ په خپله باندې کوي، هغوی یو شاعر وباسي، هغه بیا په خپل ریل لایف کې هغوی استعمالوي. نو دې مو سره څه نقصانات لري؟ بالکل دا صحیح خبره تاسو وکړله چې ډاکټران په خپله سرچ کوي، هغو ته د هغه فیلډ پته یي د میډیسن، د هغه څومره میلیګرام کې استعمالول دي، کوم میډیسن بیا هغه سره نور څومره استعمالول دي، نو دا ډاکټرانو ته پته لګي. هغه بیا تا ته پرسکرایب کولی شي، ون بای ون څه کنټیکټ سره وکړي، تا ته کال وکړي، واتساپ په ذریعې، د فون سیم کارت په ذریعې وي، او ته ورسره میلاو شه. بیا ډېر فواید دي سوشل میډیا، خو په خپله نه دي پکار چې ته په بیماري باره کې سرچ کړې، ځکه چې کوم داسې سیمټمز وي. سیمټمز مطلب دا که نه چې کوم نشانات د بیماري کیدای شي د یو بیماري هغه خیالي یوټیوب والا چې کوم چا چینل دی هغه کیدای شي د بلې بیماري دپاره اپلای کړي. داسې ډېر سیمټمز دي، نشانات د بیماري په باره کې چې هغه یو دپاره نه بلکې د ډېرو بیماریو دپاره یو شان دي. نو سړی الټه ذهني بیمار کړي چې ما کې خو دا بیماري هم دی، دام دی، نو بیا ته نشي کولی، مطلب دې نه ته فواید نشي اخیستلی چې ته هغه میډیسن ډایرکټ استعمال کړې بغیر د چا پرسکرپشن نه. لکه دا هم سره بیماري په حوالې سره نور به هم داسې ډېر ټاپکس وي که نه، لکه د هغه په حوالې سره لږه روشنایي واچو. بالکل صحت په باره کې دویم صحت په باره کې نه دی سرچ کول پکار. داسې صحت په باره کې چې ته سرچ کړې چې څنګه به ویټ گین کوې، څنګه به ځان کمایې، داسې میډیسن ته هغه نه خیالي شوي چې هغه الټه ته کې دومره بیماري پیدا کړي چې هغه صحت ته به صحت په باره کې سرچینګ کړی او ته به بیمار کړي. نو اندر ځان کمزوري کول، ته به کمزوري کړي، چې ټایم به تا ته پیدا درکړي، خو بعد کې هغه کوم اپوزیټ نقصانات دي که نه، هغه ډېر نقصانات دي. نصیحت په باره کې نه دي سرچ کول پکار. لکه نور به هم داسې ډېر ټاپکس وي، لکه په دې باندې کم چې کم مو ډېره ویډیو جوړولی شو. د دنیا بالا چې کومه دي هغه ټاپکس دي، خو لکه مختصر ټاپکس به کومه دي هموږ سره سید انور به ډسکس کوي. لکه نور داسې ډېر ټاپکس وي که نه، هغه په حوالې سره لږ روشنایي واچو. بالکل دا بیماري و صحت و دریم څه کوم دي ویپنز، هتیار
هتیارو په باره کې دا څنګه جوړیږي، چېرته نه حاصلیږي، څنګه استعمالیږي، دا بالکل نه دي سرچ کول پکار. دا بالکل بین دي. د یوټیوب، د ګوګل، د هر یو سوشل میډیا پلیټفارم باندې دا بین دي. دا ته نه دي پکار چې ته سرچ کړې، ځکه چې هغه ته سرچ کوي خو ته هغه مایند سیټ اپ جوړوي د هغه ویپن استعمال لپاره شوق درکې پیدا کوي. هغه بیا ته کیدای شي والي استعمال کړي، نه خبره نه دي. او دویمه دا چې کله څه تا سره ارد ګرد څه وشي که نه، چې تا سرچ کړي د تا ټوله ډیټا راوځي، ځکه چې ته کله ګوګل اکاونټ جوړوي، یوټیوب اکاونټ جوړوي، ته هر ځای کې اګري کوي. اګري مطلب تا لوکیشن، د تا نوم، د تا سینسي هر څه هغه سره بالکل پرتی. نو مطلب دا که ته چېرې هتیار سرچ کوي او بیا څه خدای نه کړي آس پاس څه کېږي، نو بیا به ته بالکل ته دې کې ګرېدی شي او تا ته نقصان رسېدلی شي. مختلف د پاکستان ادارو طرفه مختلف تاسو ته نقصانات رسېدلی شي. ده بالکل لکه سید انور بای کومه خبره وکړه هتیار په حوالې سره، که مو خپل ریل لایفز کې تاسو سوچ وکړو چې څومره هم زموږ د پښتو معاشره دی زیاته تر دا نه میډیسن نه بل څه نه چې کومه دی تباه دي، صرف او صرف دا زموږ سره تمنچې او نور هتیار نه تباه دي. ځکه که موږ چې ته زموږ خوابه دی یا زموږ واده وي یا نور داسې چې هغه کې موږ کومه دی د خپل هتیار استعمالوو. خو لیکن مو ال سیټ ته بیکګراوند ته سوچ نه کوو چې زموږ د توپک نه کومې ګولۍ وځي یا دا به کوم سایډ باندې ول. لکه ټوله دنیا د څلور سایډه چې کومه دی ابدي پراته دی، خامخا به زموږ ګلا په یو ځای باندې غورځي، لکه هغه په هوا کې مسکېږي نه. لکه زیاته تر غټ نقصان مو سره دغه دی چې تاسو چې ته هم که د تاسو چې ته واده وي که بل داسې خدیم وي، خو لیکن دې کې چې کومه دی هوایي امپایرینګ چې کوم دی دې نه تاسو پرهیز وکړو. دا مخه خبرې هم څه کوم دی جرم دی. لکه تاسو وایئ چې جرم د بالکل جرم په باره کې که ته سرچ کوئ چې جرم څنګه کیږي، څنګه یې کولی شي، نو دا بالکل ته ذهن جوړوي هغه جرم ته. ځکه چې تا ته په یوټیوب په انټرنیټ کې هر څه پرته دي جرم په حوالې سره، څنګه مطلب دا ته بل ته نقصان رسولی شي. که تا چېرې دا سرچ کړلو نو بالکل تا ته به د هزارو ویډیو راشي، مغه ذهن ته جوړوي، مغه خدای دې نه کړي مغه شانتې جرم به تا ته مختلف ټکنیک ښیي، بلکې هغه به تا ته دا ښیي دا به داسې کېږي، دا به داسې کېږي. کیدای شي هغه څه مطلب پازیټیو طرفه وړي، خو دا بین دي. ته نشي سرچ کوی د جرم په باره کې. دا د ګورنمنټ طرفه بین دي، دا د ادارو طرفه بین دي. ځکه که جرم داسې سرچ کوي نو هغه ته کې مغه ابیلیټي پیدا کوي، مغه سوچ ما نظریات ته مخکې پیدا کوي. نو کیدای شي دا بالکل به ته د نقصان رسولی شي او په کار نه دی چې دا سرچ کړی شي. لکه موخه دا وایو چې یاره په دې باندې د یا سرچ ما کېږي یا څه کومه دی دا شیان مو سره اپلوډینګ نه کېږي، په دې باندې به بندي دی. خو لکه دې کې بیا هم داسې ډېر خلک دي چې هغه خپل ویور، خپل سبسکرایب، خپل فالوورز دې ته ونې دپاره هغو یو داسې ویډیوګانې اپلوډ کوي چې هغه که هتیار دي که هغه جرم په حوالې سره دي. نو هغو خلکو د هغه حکومت نه پټي وي، لکه مطلب په غلطو نومو باندې کومه دي چینل یې جوړ شوي، هغو خلکو دپاره ته داسې څه پیغام دی چې دا شیان بند کړی شي اپلوډینګ ما کړي. بالکل کفایت الله بھائی، ته به اپلوډ کوې یا څه نه څه به خامخا اپلوډ کوې یوټیوب ته یا هغه ته. اول خو د اپلوډینګ دفتر راځو که نه، نو اپلوډینګ ته نه دی پکار چې دا اپلوډ کړي چې فواید یې معاشرې ته نه ورکوي، بجای نقصان د فواید بالکل نه ورکوي، نقصان ورکوي معاشرې ته. نو دا بالکل نه دی اپلوډ کول پکار. د جرم په باره کې، د ویپن په باره کې، د نور داسې هغه په باره کې چې هغه کرایم وي. او بل د کتلو سرچ کولو ته، نن ټاپک زمونږ دی سرچ کولو دپاره چې سرچ کول بالکل نه دی پکار. اوس اپلوډ شوله دنیا کې هر څه ښه بد شته، اوس ډیپینډ پته کوي چې ته سرچ کوي که نه سرچ کوي. بلکې دا خو څه خلک زیات سرچینګ کوي، بیا به تا ته موره مخکې راځي. نه درسه ته څومره سرچ کوي موره یوټیوب ته د مغه یو شی مخکې کوي. نه دا سرچینګ نه دی پکار، ځکه چې د په مونږ باندې هم بیډ افیکټ وي، زمونږ معاشرې ته هم دا بیا ویډیو نور اپلوډ کېږي، په دې باندې ټرینډینګ مطلب دا څه رش زیاتېږي. نو موره د دې مونږ سره بیا زیاتوالی راځي په یوټیوب کې. نو دا بالکل نه سرچ کول پکار که هغه د ځان دپاره وي او که هغه د بل انسان دپاره وي. ته مو ډېره شکریه ادا کوو چې ته مو تواخر وکړو. ډېره مهرباني کفایت الله بھائی. ملګرو لکه ویډیو مې تاسو لیدلې، ویډیو نه مو تاسو خوند اخیستی، لکه صرف او صرف زموږ ټیم دا همیشه دپاره د یو کوشش وي چې زموږ پښتنو لپاره یو داسې ښه پیغام ورسېږي، که هغه په میډیا په حوالې سي، که هغه مو همداسې وجرۍ کې ناست، که هغه مو په جامې کې خبره کوو، خلک همیشه دپاره زموږ دا یو سوچ سمج وي چې زموږ پښتو معاشرې دپاره یو ښه پیغام ورسوي. لکه د څو ټاپکس په حوالې سره خبرې وشوې، لکه صحت، هتیار شو، جرم شولو، نو دغه زموږ په علاقې کې زیاته تر راتللی شي. لکه جرم زیات راتلی شي او هتیار چې کومه د قتلیام مو سره انتهایي زیات شروع شوی دی. لکه ویډیوګانې به هم تاسو په میډیا باندې ډېرې کسو لکه واړه واړه مشرمان چې کومه د هغه قتلیام کېږي. خو لیکن د ویډیو صرف مقصد مو سره دا و چې موږ خپلې معاشرې ته یو
پوزټیو میسج ورکو. نو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه.